بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یونیورسٹی اف ملاکنډ چکدره دیر لور کې یو څو ورځې وړاندې یو ناخوشګوار واقعه راغله. څه وشو په هغه واقعه کې؟ نو د هغې نه په سوشل میډیا باندې، په الکترانیک میډیا باندې، بلکې په نیشنل میډیا باندې او په انټرنیشنل میډیا باندې هم د هغې په باره کې خبر خور شو او ټوله دنیا د هغې نه خبر شوله چې د ملکنډ په یونیورسټۍ کې یو استاد محترم چې د پاک سټډي ډپارټمنټ سره د هغه تعلق او د یوې طالب العلم سره د یوې بچۍ سره په سیکچوال هریسمنټ کې هغه باندې اف آی آر وشو. د دې خبرې موږ غنده نه کوو او د دې پرزور مذمت کوو، بلکې څومره مذمت چې موږ د دې وکړو دا کم دی. دو درې ورځې وشولې مسلسل ملګري خبر هم کوي چې را دې حوالې سره تاسو خپله خبره وکړئ، خپل موقف تاسو مخې ته کېدئ. خو زه په انتظار باندې وم او ما نه غوښتله چې زه په داسې قسمه تعلیمي ادارو کې زه مداخلت وکړم او د هغوی چې کوم انټرنل معاملات دي په هغې کې زه ورننوځم. اگر چې دا اوس انټرنل پاتې نه شو بلکې دا یو ایکسټرنل میټرز دي او دا خبره چونکې ډېره زیاته پبلک شوله او ډېره زیاته عوامي شوله، نو ما اخر کې وویل چې زه په دې باندې څه خبره وکړم. ما کتل په دې باندې د مختلف طرفونو نه رد عمل راتلو، په دې د خلکو ریسپانس راغی او څه خلکو داسې کار وکړو چې د دې یونیورسټیانو په مخالفت کې ډېر مخکې لاړل. حتی دې حده پورې په دې کې خبر راغله چې یاره یونیورسټیانو ته خپلې بچیانې مه لیږئ، یونیورسټیانو ته خپل بچي مه لیږئ او دا یونیورسټیانې او دا جدید تعلیمي ادارې دا زمونږ تعلیمي ضرورتونه نه پوره کوي. څه داسې قسمه خبر راغلی او بل طرف ته پکې دا راغلل چې د یونیورسټۍ چې څومره استادان دي بشمول ملاکه یونیورسټي او د هغې سره نږدې نورې چې کومې یونیورسټیانې دي د هغې په حوالې سره دا خبره مو شوله چې یونیورسټو ته اړو جنکۍ مه لیږئ، ځکه چې د یونیورسټو استادان درندګان دي او هغوی سیکچوال هریسمنټ کوي او یو قسم هغوی جنسي تشدد کوي د خپلو طالباتو سره وغیره وغیره. ما مناسب وګڼله چې په دې حوالې باندې زه خپل یو بیان ریکارډ کړم. د ټولو مخکې خو یونیورسټي اف ملاکنډ دا د پاکستان په ښو یونیورسټو کې یونیورسټي ده او زمونږ یو قسم مادر علمي ده، ځکه زما خپل د ایم فیل ډګري د هغه ځای نه شوې ده. په هغې کې زمونږ ډېر محترم استادان دي، محترم ډاکټر عطاالرحمن صاحب او محترم ډاکټر جانس خان صاحب، محترم باشا رحمان صاحب، زما پکې کلیګس دي، اوس په هغې کې ټیچرز دي، مختلفو شعبو کې هغوی ټیچنګونه کوي، د تدریس خدمات سره انجام کوي. زمونږ خو د هغې سره یو تعلق دی او یو روحاني تعلق سره زمونږ دی. په دې وجه باندې سړی سوچ کوي چې داسې قسمه اداره چې د هغې سره زمونږ یو تعلق دی، زمونږ مادر علمي ده، زمونږ په تعلیم کې د هغوی مستقل انوالمنټ دی او زمونږ په سندونو کې او زمونږ په ډاکومنټس کې د یونیورسټي اف ملاکنډ نوم دی. نو راځئ چې په دې باندې موږ یو متوازن تبصره وکړو. بنیادي طور باندې یو خبره خو دا کولی ابتدا کې زه دا خبره کوم چې دا کوم پروفیسر صاحب دی او هغه دا کوم اقدام کړی دی، نو فلحال خو زه په دې باندې ځکه خپل کمنټس نه ورکوم چې دا فلحال د دې واقعې شفاف انکوایري نه ده شوې. یعنې موږ د تصویر یو رخ لیدلی دی خو د تصویر دویم رخ موږ نه دی لیدلی. موږ ته خو فلحال ملزم د مجرم په شکل ښکاري چې پروفیسر عبدالحسیب صاحب دی یا بل یو پروفیسر صاحب دی چې هغه خپله سټوډنټه ده او هغه سټوډنټ پسې کور ته تللی دی او هغې رایستلی ده او بیا د هغې د اغوا کولو کوشش کوي او د هغې نه وروستو خلک په هغې باندې خبر شوی دی او بیا چې د هغه موبایل ضبط شوی دی په هغه تشدد شوی دی او د هغې نه پس د هغه موبایل چې کله ضبط شو نو د هغې نه ویډیوز او د هغې نه پکچرز او نازیبا ویډیوز او نازیبا پکچرز راوتلی دي چې هغه د تاوزنډس په اندازه کې دي او 4000 او 3500 پورې ویډیوز او پکچرز دي په دې کې. دا خو د تصویر یو رخ دی او د دې موږ غنده نه کوو. دا قسم عمل که دې پروفیسر کړی وي یقینا دا حیوانیت دی، درندهتوب دی او دا یو داسې صفت دی چې دا د حیواناتو کېدی شي، د درنده کېدی شي، دا د یو انسان د مسلمان قطعا نشي کېدی چې جایي کې یو سړی یو تعلیم یافته دی او بیا په یونیورسټۍ کې استاد پروفیسر دی. لیکن د دې په شا باندې به نور څه وي او دا به راځي مخې ته او هغه د یونیورسټو انټرنلز میټرز هم کېدی شي، د استادانو منځ کې هم چپقلشې کېدی شي، د سټوډنټانو د دې استادانو منځ کې خپل تعلقات دي او د یونیورسټۍ چې کوم ماحول دی نو هغې باندې زه خبر ځکه نه کوم چې زه هم په هغې پوهېږم، تاسو هم په هغې باندې پوهېږئ او بیا په ادارو کې کو ایجوکیشن دی. زه خاص کر نن خبر د والدینو سبا کوم
عام خلکو څه خبرې نه کوم کوم ځای کې چې کوئی ایجوکیشن دی یو ځای کې بالغ جنۍ ده بالغ لګ دی بالغ استاد دی او دا په یو ځای کې سبق کوئی شریعت کم حدود مقرر کړی دي دا غي سره خیال نه ساتي دا غي پاس نه ساتي او دغه ځای کې سبقونه وي دا قسم واقعیت بخامه راضي هم خو هغه دویم طرف به ان شاء الله راضي او دا غي نه به ان شاء الله موږ ټول خبرې کو چې څه شوي دي خو د دې عمل خو موږ یقینا غندنه کو دی پروفیسر صاحب غلط کار کړی دی او دا پروفیسر کدا خبره په د باندې ثابت شي نو دا یقینا د انسانیت د سب نه براغورځيږي دا به د حیوانیت سب ترازي خو دې ځکه دوه خبرې دي زراغي وضاحت کول غواړم یو خبره دا ده چې د دې یو پروفیسر په جبانه د یونیورسيټي ټول پروفیسوران ټارګټ کول د دې پروفیسر صاحب د دې لیکچرر صاحب د دې اکشن او د دې عمل په جبانه یونیورسيټیان ټارګټ کول د دې پروفیسر صاحب د دې خبرې په جبانه نورې سټوډنټانې جنکۍ طالبات هغه ټارچر کول ذهني تربانه دا چرته هم او خيارتوب نه دی یو پروفیسر په جبانه ټول پروفیسوران دي بدنامول پکار پرې پروفیسورانو کې ما ته پته را په ملاک یونیورسيټي کې د ډاکټر عطا الرحمن سے پشانی او دارنګي نور ډیر محترم پروفیسوران دي چې هغه حقيقي مانو کې زمنګ نه پنیک عمل کې ډیر زیات مخ کړي موږ تصور نشو کولای موږ د خلک مليان وي موږ په سر باندې پټکی دي موږ سپینې جامې چولې دي خدا سے پروفیسوران په دې کې اشتاد الله نه ریږي دې بچیانو دا غوي د عزت غم وسره دی دا غوي د مستقبل غم ورسره دی یوازې په اسلامي ډپارټمنټ کې نه دا په اردو کې مشته دا په فزکس کې مشته دا په انګریزي کې مشته دا په کیمستري کې مشته دا په بایولوژي کې مشته دا په سوشل ساينسز کې مشته دا په ادبیاتو کې په هر یو ډپارټمنټ کې دا ډېر خلک موجود دي دا څوک دي دا پروفیسوران څوک دي یا به زما د ترور زوی یا به زما وروري یا به زما کلیوالي یا به د دیری یا به د سوات یا به د باجوړي یا به د پیښوري دا ټول یو قسم خلک موږ ټول یو شان پښتانه یو د یو پلار یو ځای به عالمي بل به پروفیسر بل به ډاکټر بل به انجینیر دا زموږ د معاشري خلک دی په دې ژبه چرته هم د دې استادانو د لزاري مکوي او چرته هم د دې پروفیسر سي په دې عمل باندې بل پروفیسر نه خوشاله چې د عمل دولې کړی دی یو خبر خدا کومه لہذا د پوجا باندې تاسو نور پروفیسورانو بدناموي دویم نمبر دا ده د یونیورسيټي خدمات دي او زویما چې څوک د سنشي کولای خپل بچي په خبر ته ولېږي خپل بچي سواد ته ولېږي نو په دې ملکه یونیورسيټي کې کافي حد پورې پرده ده زه حقیقت خبره کوم چې کافي حد پورې موږ پکې چون کې سبق ویل دی کافي حد پورې په دې کې گزاره کیږي اگر چې مسائل راځي خامخ راځي او کافي حد پورې په دې کې گزاره کیږي لہذا د یونیورسيټي هم داسې بدنامول نه دي پکار چې د یونیورسيټي بندول پکار دی د دې ضرورت نشته دوه خبرې دریم نمبر خبره بنیادی خبره ده چې کوم خبر ز کول غواړم هغه ده چې زما څومره دعوت ده زما د تحریک کم دعوت ده زما د استادانو کم دعوت ده زمنګ سوچ فکر چې کم ده موږ د ابتدا نه په دې خبره باندې ډېر زور ورکو چې مخلوط نظامی تعلیم کو ایجوکیشن دا د ډېرو برایانو جوړه ده موږ مسلسل دا مطالبه کو دا د خپل حکمرانانو نم کو او دا د خپل د ادارې چې کم زمنګ سربراهان دي دا غوی نم کو چې الله ته وګوري تاسو د کو ایجوکیشن او د مخلوط نظامی تعلیم چې دا کم اټم بم تاسو د معاشره ته راواچو دا خلک تاسو ته برباد کړ ما پرون یو ماهر چې ځان ته ډېولي ماهر وي هغه مې کتو نو هغه یو خبره کړې ده چې بلپرس که چېرته دا مسله د کو ایجوکیشن نو په کوم ځایونو کې چې کو ایجوکیشن نشته دی نو په هغه ځای کې دا واقعیت ولې کېږي یا یو بل ټچ یې ورکړی چې بلپرس که دا غلطي د یونیورسټو وي نو په دیني مدرسو کې چې دا قسم واقعیت راځي نو تاسو هغه ولې ټارګټ کوئ دا انتهایی غلط کار دی که دا په دیني مدرسه کې دا کار کېږي که کوم ځای کې داسې حیوانات التم راځي بالکل راځي دا غلط کار دی که دا په تعلیمي ادارو په یونیورسټیانو کې په کالجونو کې او په مختلف سکولونو کې دا اعمال کېږي دا هم د دې غندنه پکار ده موږ داسې نه کوو چې بلفرض که په مدرسه کې داسې قسمه غلطي کېږي موږ به د هغې پشپناهي کوو په هغې باندې پرده راچو او یونیورسټي به خلکو ته ښکاره کوو او یا بلفرض لیبرل خلک دی یا هغې جدید تعلیم یافته خلک دی بلفرض که مدرسه کې معمولي غونې داسې غلطي کېږي بلکې کله کله یو استاد په سټیک باندې شاګرد وي خلکو د هغه نه ویډیو کړي او بیا په سوشل میډیا باندې واچوي او هغه مدرسې بدناموي او حقیقت کې خلک د دین د طرف نه بل طرف ته بوتلل غواړي او هغه د یونیورسټو دی پاکي زه وایم چې مدرسه هم زمونږ اداره ده سکول هم زمونږ اداره ده کالج هم زمونږ اداره ده یونیورسټي هم زمونږ اداره ده زه به د مدرسې هم تحفظ کوم زه به د مدرسې د طالب علم حفاظت کوم زه به د طالب او د مدرسې د طالب العلم د هغې د لوپټې حفاظت به هم کوم د هغې د برقې حفاظت به هم کوم زه به د هغې دفاع هم کوم زه هغه جنګ مړاوه هم خو په یونیورسټۍ کې په کالج کې په سکول کې که زما بچی زما خور زما ورېره زما خورزه زما د کلي زما د علاقې څوک ماشوم هغه په دغه ځای کې سبق وي د هغه تحفظ دغه د جان دغه د مال دغه عزت دغه د ابرو حفاظت دا زما ذمهداري ده موږ د دې معاشري افراد یو دا سوچ لږ
مضبوطول پکار دی او خلکو له یو پازیټیو سوچ ورکول پکار دی چې موږ ولې مدرسو والا را لګو موږ په کالجونو پسې لګېدلي یو کالجونو لګېدلي یو مدرسو پسې لګېدلي یو د زموږ ادارې دي راځي چې موږ په شریکه باندې د دې کو ایجوکیشن د دې مخلوط نظامي تعلیم د دې تعلیم د دوهرایي د دې معیاراتو مقابله وکړو او په حقیقي معنو کې د ترقۍ د سفر مخ وړاندې باندې بوزو زه دا خبره کومه کو ایجوکیشن او مخلوط نظامي تعلیم دا ناجایز کار دی شریعت چې کوم شی بند کړی دی نو دا ټیک نه دی ځکه شریعت بند کړی دی سورة نور کې واضح هدایات دي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن سړو ته ووایه تاسو خپل نظرونه ښکته وساتئ او ښځو ته ووایه چې تاسو خپل نظرونه ښکته وساتئ په یو انسټیټیوشن کې په یو کلاس کې بالغ جنۍ او بالغ الک ناست دی استاد ورته دی الکان دي فیمیل ټیچینګ کوي جنکۍ دي میل ورته ټیچینګ کوي نو شریعت چې کوم حدود ښودلي د هغې خیال ونه ساتلی شو لہذا دا مسلې به خامخا راځي لہذا زما کوم سیوز دي کوم والدین دي کوم پیرنټس دي هغوی ته وایم د الله خاطر وکړئ خپل بچي هغې ادارو ته مه لېږئ هغه ځګون ته یې مه لېږئ په کوم ځای کې چې د هغوی روحاني تربیت نه کېږي کوم ځای کې چې د هغوی بنیادي طور باندې د سوچ او فکر د هغې قتل عام کېږي لکه په دې کالجونو کې په دې یونیورسټو کې هلته قتل عام کېږي دا خو ملکه یونیورسټي ده او په یونیورسټیانو کې خو کو ایجوکیشن شته هلته خو موږ که ډېر مخالفت هم وکړو نو دا شته خو زه د خپل تیمرګره علاقه لمه په دې تیمرګره کې ګرلز ډیګري کالج موجود دی پوسټ ګریجویټ کالج دی ګرلز او په دې تیمرګره کې د بوایز پوسټ ګریجویټ کالج هم شته خو تاسو وګورئ که نه چې د جینکو په کالج کې یو جینۍ سبق نه وایي هلته بی ایس نه کوي په انګلیش کې په پاک سټډي کې په فزکس کې په کیمسټري کې په اردو کې او دغه ماشوم ځي او د بوایز په کالج کې د هلکانو په کالج کې په بی ایس کې اډمیشن کوي او سبا هغه جاړي سبا هغه فریاد کوي چې زما په عزت باندې چا ګزار وکړو زه چا تنګه کړلم ما ته چا نقصان راورسو دې ذمهواري به څوک یو خبره دویم نمبر دا چې پلار ته دا پته نه ده د پلار ځواني نه تېره کړې چې دا څومره مسایل لازي هغه د ګرلز ډیګري کالج نه خپله ماشوم وباسي په بوایز کالج کې هغه داخلوي بلکې زه د مختلف ډپارټمنټس د تیمرګره ډیګري کالج باره کې خبره کومه موږ پکې ملګري دي زموږ پکې دوستان دي داسې ډپارټمنټس پکې شته چې 40 سټوډنټس په بی ایس کې په یو پروګرام کې اخیستی کېږي 40 40 سیټس دي پکې په دې 40 سیټس کې 33 سټوډنټس دا فیمیل دي په ګرلز ډیګري کالج کې او 7 سټوډنټس یعنی 33 په دې کې جنکۍ دي 7 پکې هلکان دي دا د هلکانو کالج دی تاسو څه وایئ دا سوچ او دا غلطیانې دا موږ په خپله باندې کوو دا کومه بچۍ چې سیکچوال هرسمنټ هغې شوی دی د کومې بچۍ چې بېعزتي شوې ده یقینا په دې باندې موږ خفه دا غلط کار شوی دی خو دا موقع دی له چا په لاس کې ورکړې ده دا جنې دې حد ته چا راورسوله دا زموږ د معاشرې زموږ د ذهنیت زموږ د سوچ زموږ د فکر د والدینو چې دغه ځای ته را ماشوم راوستل او د هغې حفاظت بیا نه دی شوی جي موبایل له موږ ورکړی دی لیپټاپ له موږ ورکړی دی دا ډیوایسز له موږ ورکړي دي د هغوی د رابطو موږ معلومات نه کوو د هغې د موبایل موږ معلومات نه کوو هغه چې کوم اکټیویټیز د هغې موږ معلومات نه کوو دا کالج ته په کوم ټیم باندې ځي په کوم ټیم باندې واپس راځي د دې ټیم ټیبل موږ معلومات نه کوو هسې یو خبر کومه چې داسې قسم حالات کله جوړېږي د پروفیسر صاحب دی نور دی د دې په شا باندې ډېر لوی تاریخ موجود دي دا داسې اکسیډنټلی یو حادثات یو اتفاقي طور باندې دا واقعیت نه جوړېږي په دې کې کلونه لګي کلونه دا والدین زما درخواست ده چې والدین د خپل بچو په ټیم ټیبل باندې چک وساتئ دویم نمبر دا چې والدین ته زما درخواست دی الله ته وګورئ د الله خاطر وکړئ روزې د دې شي خلاف جنګ وکړئ جهاد وکړئ هغه جهاد د ټوپک نه هغه جهاد د ډانګي نه هغه جهاد دا چې په تعلیم کې موږ د خپل بچي د تعلیم سره سره تربیت سوچ وکړو یعنی څه دنیا به ورانه شي که جنۍ د هغه په ګرلز ډیګري کالج کې سبق وایي څه دنیا به ورانه شي چې بوای دی الګ دی هغه په بوای ډیګري کالج کې سبق وایي حالات به ختم شي ټیک به نه شي نارمل به نه شي او بل دا چې راځئ چې موږ په یعنی په حقیقي معنو کې پخته قدمونه اوچت کو او د دې سیستم خلاف وجنګیو کوم اواز چې موږ کوو چې هلکانو له ځان له تعلیمي اداره پکار ده جنکو له ځان تعلیمي اداره پکار ده خو دا خبره موږ ولې نه کوو د خپلو حکمرانانو ته ما ته یاد دي ما ته زه را خبره کوم نن په دعوې سره کله چې په تیمرګره کې په دې مختلف کالجونو کې د بی ایس پروګرام شروع شو د بی ایس پروګرام او زما په خیال باندې چې د لال قلعه ډیګري کالج کې په لومبي ځل باندې ما په خیال باندې هغوی یو اشتهار وکړو چې هلکان جنکۍ هغوی راتلی شي او بی ایس کې داخله کولی شي ما هغه اشتهار راواغستو ما په د خپل سوشل اکاونټ باندې شیر وکړو او په هغې کې ما مختلف ایم پی ایز ایم این ایز مختلف قسم سټیک هولډرز مختلف خلک د معاشرې خلک ما پکې منشن کړل چې راپاسې د دې شي خلاف وکړئ تاسو د دې ذهنیت تاسو خلاف وکړئ چې د هلکان د هلکانو کالج ته لاړ شي جنکۍ د جنکو هغې ته لاړ شي اگر چې قانوني طور باندې موږ نشو کولی
موږ یو اویرنس پروګرام کولی شو، موږ د پرنسپل هم کېنولی شو، موږ د استادان هم کېنولی شو، موږ په معاشره کې هم کار کولی شو، موږ په علاقایي طور باندې په دې باندې کار کولی شو چې دا شی ګورې مخکې لاندل شي. ما په هغې باندې پوسټ کړی دی، په هغې باندې 2-3 کسانو ما ته ټلیفونونه هم کړي چې غلط کار دی کړی دی او دا تعلیمي ادارې په دې بدنامي شي. زما سره دیر د دې لور د دې خور د لوپټۍ غم و، د هغې د عزت را سره غم و. ما خپله ذمهواري الحمدلله ادا کړې ده. زه الله ته ویلی شم چې ما په دې باب کې خپله ذمهواري ادا کړې ده. یو خبره. دویم نمبر خبره دا چې کله زمنګ په دې تعلیمي ادارو کې زمنګ د بلامبټ ایریا ده، تیمرګره ده، منډا، سمرباغ، خال، ادینزو، دا ټولې کومې علاقې چې دي میدان په دې کې څومره چې زمنګ د سکولونو سټیک هولډرز دي، سکول څوک چلی، کالج چلی، تعلیمي ادارې چلی، هغوی بالکل د ابتدا نه یقینا چې موږ پوهېږو چې کوم د پرایمري لیول دی، فرست سیکنډ تھرډ فورث پیپ، په دې کې نابالغ ماشوم که هغوی یو ځای سبق وایي نو داسې قسمه پابندي شریعت په هغې نشي لګولی، اگر چې په هغې کې هم سپریشن پکار دی. 6 او 7 او 8 او 9 10 ته باقاعده هغوی په کلاسونو کې یو ځای ناست دي. بالفرض که په کلاسونو کې یو ځای نه ناستو خو د هغوی چې کوم ګراونډ دی، کوم پلی ګراونډ دی، د هغوی چې کوم ناسته ولاړه ده هغه بالکل په هغې کې مخلوط والی راځي، مخالطه په دې کې راځي. د ملکه یونیورسټۍ حال هم زه ویلی شم اوس په دې حالاتو کې هلته په دې پارکونو کې چې بیا هلکان جنکۍ یو ځای ناست دي د هغې څوک مخالفت نه کوي. که څوک وکړي وایي دا اصل کې هغه قدامت پسندي ده او دا بنیاد پرستی ده او دا د ترقۍ مخالفت دی او دا ایکسټریمزم دی او دا انتها پسندي ده او دا ایکسټریمزم دی او دا دهشتګردي ده. دا قسمه لیبلې په دې باندې لګوي. په دې وجه باندې زه وایم خپل وروڼه چې دا سکول چلی، دا کالج چلی، دا یونیورسټي چلی، تاسو به پیسې وګټئ په دې باندې، تاسو به نوم په دې باندې وګټئ، د الله خواله به ورځئ، قبر ته به ورځئ، آخرت له به ورځئ. یاد ساتئ ګورئ د دې معاشرې د جوړولو دپاره او د دې معاشرې د بلډینګ دپاره زموږ اسلاف قربانۍ ورکړي دي. دا موږ ته چې عقیده پرېښې ده، موږ ته چې ایمان پرېښی دی، موږ ته چې عمل پرېښی دی، خلکو په دې باندې قربانۍ ورکړي دي. که ما ته نن دا معاشره خرابه کړله او کوی ایجوکیشن تحفه له موږ ورکړله ما ته به سبا نه یو 20-25 کاله پس بلکې 50 کاله پس یقینا په قبرونو کې موږ یو که نه او دا ګناهونه به کېږي. دا به زما او ستا سر له راځي. زه اکثر هغه ټیک ټاکرانو ته مې یم، زه اکثر هغه یوټیوبرز ته مې یم، زه هغه سوشل میډیا اکټیویسټانو ته اکثر دا خبره کوم چې مه کوئ تاسو دا سکرینونه دا په دې ګندګو باندې مه ګنده کوئ، دا په دې په حاشیه وریاني باندې مه ګنده کوئ. سبا په قبر کې دا ویډیوز به خلک ګوري، سبا به د تاسو د الله خواله ورغلي، الله به د حساب کتاب کوي، په سکرین باندې به ستا بربند پکچرز او ویډیوز هغه به چلیږي، الله له به څه جواب ورکوي. نو یو دغې خلکو ته دویم راځئ که دا په تیمرګره کې دي، که دا په تحصیل منډه کې دي، که دا په خال کې دي، که دا په میدان کې دي، که دا په تیمرګره کې دي، که دا په دینزو کې دي، که دا زموږ په ټول کیپي کې دي او په ټوله دنیا کې څومره زموږ مسلمانان دي، پښتانه دي، خپل پښتو ته وګورئ. زه خبر یم باجوړ او دا علاقې چې دي نو په هغه ځای کې هم پښتانه اوسېږي، خو هغوی له هغوی هم یعنې قانوني طور باندې پابندي نشي لګولی چې زه ویم چې دې کالج ته به هلکان نه راځي، جنکۍ به نه راځي. خپل روایات یې څه نه څه برقرار وساتل، هغوی هلکان کالجونو ته ځي، جنکۍ جنکو کالجونو ته ځي. لهذا د دې ملاقې یونیورسټۍ د دې واقعې په حوالې سره دا خبر بیا هم کومه چې یو خو دا د پروفیسرانو سره تړل نه دي پکار، یونیورسټي ټارګټ کول نه دي پکار، د تعلیم دشمني هم نه ده پکار، مدرسه او کالج په خپل منځ کې په جنګ دې هم نه ورځي. البته د مخلوط نظامی تعلیم خلاف راځئ، راپاسئ، یو اواز شئ، یو اواز. زه هغه لیبرل خلکو ته وایم چې افغانستان کې کله پابندي ولګېدله د جنکو په تعلیم باندې، زه نه یم غلط کار دی، په افغانستان کې په جنکو په تعلیم باندې پابندي لګي، جنۍ په تعلیم پابندي نه لګوي، هغوی د دنیا له پیغام ورکړي، جنۍ له د ځان له اداره جوړه کړي، هلک له ځان له اداره جوړه کړي، هلک دې هم سبق وایي، جنۍ دې هم سبق وایي. د تعلیم حق څنګه چې د هلک دی دقه شان د جنۍ دی، خو هغه ځای موږ دومره بدنام کو چې دا بالکل دنیا نه دی خبرو. هغوی په یو سوچ باندې دا کار کړی دی، خو چونکې دا سوچ یو ناقص دی، خو د هغې په حال کې بل طرف ته موږ د مدر پدر ازادۍ موږ قایل یو، زموږ معاشره کم طرف ته لاړه، یونیورسټي کم طرف ته لاړه، کالج کم طرف ته لاړو. لهذا والدینو ته هم درخواست دی، پرنسپل حضرات دي، ډایرکټرز حضرات دي، هغوی ته هم دا وایم په دې معاشره باندې رحم وکړئ، د کوی ایجوکیشن خلاف راپاڅېږئ، د دې خلاف یو عالم بغاوت اوچت کړئ او راځئ چې موږ خپلې خویندې، خپلې جونې، خپلې بچیانې دا ډېره په پرده کې او په احترام کې موږ د جنکو کالج ته، جنکو سکول ته، د جنکو یونیورسټي ته ولېږو او هلکان هغه طرف ته ولېږو. انشاءالله تعالی دا کوم چې د مارچ په میاشت کې کومې جنکۍ راوځي او میرا جسم میری مرضی آواز کې دا آواز به بیا ختم شي، په دې بازارونو کې جنکۍ ګرځي دا به ختم شي، د فحاشي عریاني دا به ختم شي. دا هغه د شریعت ماحول دی، هغه د شریعت تعلیمات دي. الله رب العالمین دې د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.